بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 127 ته قانون نمبر 53 دی. د اجوف قوانین شروع دي. نن به موږ د قیام، قیال، ریاض، حیاض قانون وایو. ٹھیک شو جی. د دې قانون خلاصه دا ده چې واو نه په دریو حالاتو کې یا جوړول واجب دي. یعنی په درې مقامات داسې دي چې د واو نه به یا جوړې. درې ځایونه داسې دي چې د هغې کې د واو نه یا جوړول واجب دي. درې مقامات یا درې حالات داسې دي چې هغې کې د واو نه یا جوړول واجب دي. اول نمبر هر کله چې یو داسې واو چې مخکې حرف مکسور وي، مخکې دا واو نه دی، د ده نه مخکې حرف باندې زیر وي. هر کله چې داسې واو وي چې مخکې حرف باندې ته زیر وي او دا واو د داسې مصدر په عین کلمه کې راشي. یعنی دا واو به د مصدر په عین کلمه کې وي او د دې مصدر د عین کلمې نه مخکې په فا کلمه باندې به زیر وي چې د دې مصدر په ماضي کې تعلیل شوی وي. د دې مصدر به په ماضي کې تعلیل هم شوی وي. د ماضي ګردان چې دی که نه په هغې کې به تعلیل شوی وي. یعنی دا واو به په هغې کې غورځېدلی وي. ټیک شوه. ګورئ، هر کله چې یو داسې واو وي چې مخکې حرف مکسور وي او دا واو د مصدر په عین کلمه کې وي چې د دې مصدر په ماضي معلوم کې تعلیل شوی وي، د دې مصدر په ماضي معلوم کې دا واو غورځېدلی وي، دا به پکې شرط وي. ښه، دا واو به په ماضي کې غورځېدلی وي. نو د داسې واو نه یا جوړول واجب دي. د داسې واو نه یا جوړول واجب دي. لکه قیامون دی که نه، قیامون دا مصدر دی. قیامون په اصل کې دا قوامون و. قوامون وګورئ، نو دا واو په عین کلمه کې راغی. د قوامون کې دا واو په عین کلمه کې راغی. ټیک شوه. په اصل یعنی ماضي معلوم کې معلوم یې قامه دی، قامه چې تعلیل پکې شوی دی. نو ګورئ، مصدر دی، واو په عین کلمه کې دی او د دې مصدر په ماضي معلوم کې تعلیل هم شوی. په ماضي معلوم کې دا واو غورځېدلی دی. وګوره، دا اصل کې قوامه دی، قوامه. ٹھیک شو. قوامه دی. نو بیا د دې واو نه موږ الف جوړ کړو، نو قامه شو، قامه. ٹھیک شو. نو په ماضي معلوم کې تعلیل شوی دی او دا قوامون چې دی، دا قوامون دا مصدر دی، د دې په عین کلمه کې دا واو راغلی دی. اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي. نو د قوامون نه موږ قیامون کو. قیامون د پاره شرط دا دی چې ماضي معلوم کې به دا واو غورځېدلی وي، تعلیل به شوی وي. لکه قامه چې دی، قامه دا ماضي معلوم دی. ټیک شوه. دا یو خبره خو ختمه شوه. دویمه خبره، هر کله چې واو د داسې جمع په عین کلمه کې راشي، جمع ده او د جمع عین کلمه کې دا واو راغی چې د دې جمع په واحد کې تعلیل شوی وي. شرط هم ورله دا دی چې د دې جمع په واحد کې به تعلیل شوی وي. یعنی واحد صیغه چې ده که نه، واحد صیغه په هغې کې به تعلیل شوی وي. دا واو به د دې واو نه به بل څه جوړ شوی وي. ټیک شوه. د دې واو تعلیل به پکې شوی، یعنی دا واو به پکې غورځېدلی وي. نو بیا د داسې واو نه هم یا جوړول واجب دي. لکه قیالون دا جمع ده، قیالون جمع ده. په اصل کې دا قوالون و، قوالون چې د قائلون جمع ده. واحد څه شی دی؟ قائلون. دا قائلون واحد دی. قائلون په اصل کې قاولون و، قاولون. اوس موږ د دې نه مخکې د قائلون او بائعون قانون وي که نه، په هغې کې دا قائلون په اصل کې قاولون و. نو په واحد کې دا واو ختم شوی دی، د دې نه حمزه جوړ شوی دی. نو قائلون شو، قائلون. نو وګورئ، د دې قائلون جمع چې دی که نه، هغه قیالون دی، قیالون. قائلون، قائلان، قیالون. قائلون، قائلان، قیالون. یا قوالون. نو دا قوالون کې وګورئ، دا جمع ده. دا قوالون د قائلون جمع ده. په دې کې دا واو په عین کلمه کې راغلی، واو په عین کلمه کې راغلی دی. نو اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي. د دې واو نه یا جوړول واجب دي. خو شرط پکې څه دی چې د دې جمع واحد صیغه چې ده که نه، واحد صیغه، په هغې کې به د دې واو تعلیل شوی وي. دا واو نه به بل څه جوړ شوی وي. نو دلته کې د واو نه حمزه جوړ شوی دی. دا قائلون په اصل کې قاولون.
ٹھیک شو نو دلته په واحد کې د واو تعلیل شوی یعنی واو غورځېدلی دی د واحد په صيغه کې د دې جمع چې کومه واحد ده هغه قائلون ده د قیالون جمع د قیالون واحد قائلون دی او دا قیالون جمع ده نو په دې دا قیالون په اصل کې قوالون و قوالون نو په قوالون کې د دې واو نه یا جوړه شوه ٹھیک شو شرط پکې پورا شو نو واو نه یا جوړه شوه او په دې قائلون کې تعلیل شوی دی یعنی قائلون کې د واو نه حمزه جوړ شوی دی اوس دریمه خبره او هر کله چې داسې واو چې مخکې حرف ساکن وي هر کله چې داسې واو چې مخکې حرف ساکن وي او دا واو د داسې جمع په عین کلمه کې وي چې د جمع د الف نه مخکې راشي داسې واو د داسې ګورئ هر کله چې داسې واو چې مخکې حرف ساکن وي مخکې حرف ته ساکن وي او دا واو د داسې جمع په عین کلمه کې د جمع د الف نه مخکې راشي دا واو به د جمع د الف نه مخکې راشي چې د دغې جمع په واحد کې دغه واو ساکن وي د دغه جمع په واحد کې دا واو ساکن وي دا پکې شرط دی چې دا واو به په واحد کې ساکن وي او په جمع کې به د جمع د الف نه مخکې راځي نو دغه واو نه یا جوړول واجب دی لکه ریاضون دی ریاضون او حیاضون په اصل کې رواضون حواضون و په اصل کې رواضون او حواضون دی دا واحدی روضون یا روضتون دی واحدی روضتون دی یا او د حیاضون واحد حوضون دی حوضون چې په اصل چې په دې واحد کې دا واو ساکن دی نو ګورئ په حوضون کې وګورئ حوضون کې دا حوضون د حیاضون جمع ده په دې حوضون کې دا واو ساکن دی نو دا پکې شرط چې په واحد کې به دا واو ساکن وي او په جمع کې به دا واو نه دی واو دا به دغه نه وروسته راځي د واو نه به مخکې راځي نو د حوضون جمع حواضون راځي حواضون په حواضون کې وګورئ دا الف چې دی ته د جمع الف وای نو د دې جمع د الف نه مخکې دا واو راغی نو اوس ګورئ داسې واو چې د جمع په عین کلمه کې راشي او د جمع د الف نه مخکې راشي شرط پکې دا دی ګوره درې شرطونه شو پکې یو شرط دا دی چې دا واو به د عین کلمې دا واو به د جمع په عین کلمه کې وي نو ګورئ دا د ح کلمه ده او دا واو عین کلمه ده نو عین کلمه کې دا واو راغی او دویم شرط دا دی چې د جمع د الف نه مخکې به وي نو ګورئ په دې حواضون کې د دې الف نه مخکې دا واو راغلی دی دا دویم شرط شو دریم شرط دا دی چې په د دې حواضون په واحد کې به دا واو ساکن وي نو دې کې دا واو ساکن دی نو حواضون واحد کې دا واو ساکن هم دی نو درې شرطونه پکې پوره شو اوس د داسې واو نه یا جوړول واجب دي نو د حواضون نه موږ به څه جوړ کړو حیاضون وګوره د دې واو نه به اوس موږ یا جوړ کړو نو حواضون نه به موږ سره څه شي حیاضون دا موږ سره شو او دغه شانتې روضون دی یا روضتون هم دی ٹھیک شو نو د هغې جمع رواضون راځي رواضون کې به د رواضون نه مونږه ریاضون جوړ کړه د دې واو نه مونږه یا جوړه کړه ځکه چې د واو کې هغه درې شرطونه رالل چې واو د رواضون کې درې شرطونه رالل یو خو واو د جمع په عین کلمه کې راغی دویم د جمع د الف نه مخکې راغی دریم د دې رواضون چې کومه واحد دی روضون یا روضتون په دې کې دا واو ساکن دی نو درې وانه خبرې پکې رالی اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي نو د رواضون نه موږ سره ریاضون شو ٹھیک شو جی دا خبره ختمه شوه اوس د قیالون تعلیل کو د قیالون چې دی دا جمع ده د قوالون جمع ده د دې موږ تعلیل کو قیالون اصل کې قیالون په اصل کې قوالون واو د جمع په عین کلمه کې راغلی دی دا واو ګورئ د جمع په عین کلمه کې راغلی دی او د دې واو نه مخکې حرف مکسور هم دی وګورئ د دې واو نه دا مخکې حرف باندې زیر هم دی او دا واو په واحد یعنی قائلون کې تعلیل شوی هم دی دا قائلون په اصل کې قاولون دی قاولون
نو د دې کې بیا تعلیل شو نو د الف فاعل نه وروسته واو راغلی دی نو د دې واو نه یا جوړول د دې واو نه حمزه جوړول واجب دي نو قاولون چې دی دې نه به موږ قائلون جوړ کړو نو ګورئ په دې واحد کې د حمزه تعلیل شو دا حمزه وغورځېدو دا واو وغورځېده د دې واو نه حمزه جوړ شو ٹھیک شو نو د داسې واو نه یا جوړول واجب دي نو بیا قیالون شو نو بیا دا قوالون نه دی قوالون په دې کې شرط دا دی قوالون چې دا واو به د جمع په عین کلمه کې دی نو په عین کلمه کې خو واو راغی ٹھیک شو بل دا دی چې د دې واو نه مخکې حرف به مکسور وي مکسور دی نو ګورئ د قاف باندې زیرم دی دریمه خبره دا ده چې د دې په واحد کې به د دې قوالون په واحد کې به دا واو غورځېدلی وي نو دا د قوالون واحد راځي قائلون 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 دا قائلون په اصل کې وګورئ قاولون و قاولون قاولون نو اوس دا واو به وغورځېږي د ده نه به حمزه جوړ شي نو قائلون شو نو په واحد کې دا حمزه هم غورځېدلی دی واحد کې دا واو غورځېدلی واو نه حمزه جوړ شوی دی نو درې وانه شرطونه پکې پوره شو چې واو د جمع په عین کلمه کې راغی یو شرط دویم شرط چې واو نه مخکې حرف مکسور دی دوه شرطونه شو دریم شرط چې د دې قوالون واحد چې دی واحد په هغې کې به دا واو تعلیل شوی وي د دې واو نه به حمزه جوړ شوی وي نو وګورئ هغې نه هم دا قاولون کې وګورئ دا قاولون نه قائلون جوړ شوی درې وانه شرطونه پوره شو اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي نو دا قوالون نه به موږ سره څه شي قیالون قیالون وګورئ قیالون شو ټیک شو همدغه شانتې بیا دا بل چې دی قیامون قیامون اصل کې قوامون و په واحد کې قامه دی واحد قامه دی قوامون دا مصدر دی قیامون مصدر دی نو په دې کې چې دی دا ماضي قامه دی په دې کې هم دا واو تعلیل شوی دی ٹھیک شو نو دې کوم شرطونه دغه دي چې دا واو به د مصدر په عین کلمه کې وي یو شرط شو دویم شرط دا دی چې د دې واو نه مخکې حرف به مکسور هم وي نو هغه مکسور هم دی دریم شرط پکې دا دی چې دا د دې مصدر ماضي معلوم چې دی که نه په هغې کې به دا واو تعلیل شوی وي نو دا قامه په اصل کې قوامه دی قوامه په دې قوامه کې ګورئ دا قامه په اصل کې څه شی دی قامه په اصل کې قوامه دی قوامه ٹھیک شو نو قوامه کې ګورئ چې کله د واو متحرک وي او مخکې حرف باندې فتحه وي نو د دې واو نه الف جوړول واجب دي نو ګورئ دا موږ سره قامه شو قامه نو ګورئ په دې ماضي کې دا واو تعلیل شوی دی نو د ماضي کې واو تعلیل شوی دی اوس په موږ د دې ماضي کې واو هم تعلیل شوی دی او مصدر په عین کلمه کې هم دا واو راغلی مخکې حرف ته مکسور هم دی نو اوس د دې واو نه یا جوړول واجب دي نو قوامون دی د ده نه به موږ سره قیالون شي قیامون به شي قیامون د قوامون نه به قیامون شي د واو نه موږ سره یا جوړه شوه ٹھیک شو د دې واو نه بیا یا جوړول واجب دي نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام